رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار شو دم به نشو اچولی نو سیدہ عائشہ فرمائی ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم دموخ سورۃ الفلق او سورۃ الناس باندې مې دموخ نو سمالی مشو چې خزه په خپل خاوند دم اچولی شي که نشي اچولی کنه دې لپاره د مولا صاحب نه به تپوس کې چې زما امام وایي چې جایز دي نو جایز وایي او کنه هغه نه وي نو بیا به جایز نه وي دا ذهنیت خلق ځان له جوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس به چفکو او دا هغه لاس به بیا دا په وجود مبارک ګرځو هغه خپلم ماسختن چې کله سم لاسل معاوضتین به ویل سورۃ الفلق او سورۃ الناس خپل لاسو کې به چفکو ترکه می چې پورې لاس برسېده ترې پورې به خپل ځان باندې غلاس وهل زمونږ خلک څه وایي د دې جی اجازه پکار ده د هر دم صحیح اجازه د اجازه وسو ګورګي یره د پیر نه بغیر کار نه کیږي زمونږ خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د پیر نه ښکاری اخو پیرانی پیر دی پیرانو پیر دی اخو د کل عالم سردار دی چې کله هغه فرمایلی دي بس ټیک ده خدا خامخا حاجی فلان کی سره اجازه ده او فلان کی پیر اجازت ورکړه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین کم چې هغه سوال له سوګال مخ کې پیش کړه او د قران او حدیث په شکل کې دې کی اجازه نشته نه دا ټول دکانداري طریقې دي دکانداری ده بس موږ له ماشومان راولي خلک وی خله نه لګي او ډېر دا چل کیږي ډېر دا چل کیږي زما عادت دا زور لري کمیس لاندې مړې باندې لاس وام یو شپږ شلې تعویذونه هغه ته پراته ځوته مال یې سره راولي دا دمه چې ورته پراته دي نو بیا سره راولي اکثر دا سکی د هغه لري کم نه ماشوم قلر شي الله بندګانو دا سونه پرې ده دا تعویذګری ماویذګری خلق پرېګ ده سورۃ الفاتحه هر مسلمان لورځي د مونږ په هر رکعت کې وای دا وای په ماشوم باندې دا دموا دا علاج ده سورۃ الفلق او سورۃ الناس هر چا لورځي هر مسلمان لورځي پکار دی چې په خپل ماشومانو په خپل او یو دمیږي ولته هم متل دي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو من سره الفاظ ویل دي چې چا دا چلو کنه دا چل بوش متل لا چې قل هو الحمد لله او خلد اخر پنځونه ده یعنی په متل باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث پرې خو چې زمون خلک اثر نشته استغفر الله ول اثر نشته حرام مخرجه دا نه وی چې زه ګناه کوم او حرام خورم نو زما خلک اثر نشته دروغ ویم غیبت کوم شرک کوم دا پرې راګم یو نیک سړی پرې خو دی شي ته نشي پرې خو د خلی د به سره وجه سره هغه دار چې د انسان عقیده بربادوي د خلی د به سره خپ وجه دادا چې انسان سوي نو پاغه عمل نه کوي کبره مقتلا تقولوا ما لا تفعلوا نور ته نه کوي او ځان دې ورکړل دي نو پرې وستا د خلی نه اثر وزي ته چې دعا کې ملبس خوراک دارنګ لباس خېټه کې کم شی پروت ہے مردار دی نو ستا خلک کې واسر نه دا غلره کوي علاج ګران هونه یو سره چې صحیح مسلمان شي دا څنګه ممکن ده چې دا خلک کې اثر نه لري امکان نشته دی خبر حفاظت کوونکې د هر مصیبت نه د هر مشکل نه الله دی او چې کله مشکل راشي نو سړی دم درود ته متوجه شي کوي نه سړی دم درود لیکن هغه څه دی نه وایي چې قرآن او حدیث کې نشته اکثر راشي ماشومان نو غاړه ته ستار تړلی پکې غوټې ورکړي دا څه شی دی دا جی بند نو په دې بند کې څه بند کړي
هوا یې پکې بند کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا بندونه مندونه نه جوړي بلکې دې مخالفت یې کړل. یو سړی چې داسې قسم بندونه تړي یو کس تړلی و داسې لاس ته یې تړلی و هغه ورته یې داسې تور تار دی چولی دی هغه دا جي د وهن د وجې مې چولی دی لاس مې خوږېږي کمزور یم هغه فرمایل دا به ستا وهن نور هم ډېر کړي دا تور تارونه سپین تارونه دا کنجکې منجکې دا ګنګلي دا شرعن جایز نه دي اسلام د دې اجازت نه ورکوي. یو مسلمان په دې نه پوهېږي چې د خپل ځان دغه څیز ته وسپاره دا تار د محافظ دی. قرآن خدا فرمائی والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق اور پسې څه وایي ان کل نفس لما علیها حافظ ہر انسان باندې یو حافظ تره انسان بل څه شی نشي بچ کولی دا څه په تارونو د ایمان راوړی دی په کنجو کې د ایمان راوړی دی په سیپو د ایمان راوړی دی. ایمان د الله په کلام وساته هغه اولوله او په هغې دم وکړه هغې کې اختلاف نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم اب صحابه کرامو ته تلقین دغه کو سورۃ الفاتحه لولیخ دا شفا ده سورۃ الفاتحه ته سورۃ الشفا وایي هم په دې وجه هغه د انسان د عقیدې اسلام کوي د شرک د بیماری علاج هم کوي ایاک نعبد و ایاک نستعین سره هغه سنت باندې د تللو ترغیب هم د پای کې اهدنا الصراط المستقیم د یهودو د نصاراو د اتباع نه منې کول هم کوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. د انبیاء سابقین د مرګرتیا هم دعوت ورکوي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ښکاری مختصر صورت لیکن دا قرآن د مضامینو جامع صورت ده د دې نه افضل صورت قرآن کې بل نشته. دا خو غټه خبره ده په دې خو ځان پوهول پکار دي. د ټول نه افضل عبادت مونځ دی روژه حج زکات وروسته دي افضل ترین عبادت مونځ دی ځکه دا د ورځې 15 وخته فرض دي. زکات کال کې یو ځل فرض کېږي روزه هم کال کې یو ځل فرض دي او حج عمر کې یو ځل فرض دي. افضل پکې کوم یو شو او مونځ څه کوم چې 5 وخته کېږي دا 5 وخته مونځ کې سړی څه وایي هر رکعت کې څه وایي سورۃ الفاتحه وایي دا گپ نه دی دا خو ډېر لوی صورت دی عظیم الشان صورت دی اعظم سوره فی القرآن قرآن مجید کې د ټول نه عظیم ترین صورت سورۃ الفاتحه دی. پکار دی چې انسان په هغې ځان پوه کړي د هغې نه عقیده زده کړي چې قرآن ما ته څه ویل غواړي